جنت کې به الله غ قوت در کې پیدا کی چې تاسو به خدای لیدای شي. د یو جنتی طاقت به د 80 پهلوانانو عمر او د یو پهلوان طاقت به د جنتی د دنیا د 80 پهلوانانو عمر. نو گویا د یو انسان قوت به 80 ځله 80 څو شو؟ شپږ سوه څلوېښت کسان عمر به د ادنا جنتی قوتي. شپږ سوه څلوېښت کسان او د یو جنتی به اویا خزی وی. دا د ادنا جنتی خزی به اویا وی. د اعلی جنتی خو بیا ډېرې زیات دي. یو ځای کې مې دا خبره کړې وه، ما ته وی چې یاره مولانا صاحب زه به د اویا ښځې ځان نه کټ ولیکم چې یوه پرېږدم. مال ولې؟ ویل زه دې دنیا کې یوې نه په اور کې پروت یم نو چې په جنت کې له اویا را په غاړه کوي. اوس تاسو به مړه کې دا وایي چې د دې دنیا د ښځو ته وګورئ. الله دې امان راکړي. دا زمونږ ښځې وګورئ. وایم چې په دې اړه کې ټول ښه پوهېږئ دا ښځو والا. 4 ورځ دا ښځې د کیمکولو دي که نه دي؟ وایي په ایمان. وای بالکل یو ته جوړ ډېر تنګ دی. هره ورځ عزیزانو اوس هغه سړي رښتیا ووی چې ما نه دا نورې کټ کی، ځکه چې هغه دا خیال کړو چې دا ښځې به هم د دنیا د ښځو په شان. مارتل نه، دا ښځې به څنګه وي؟ دا ښځې به داسي چې د کومې ورځې نه الله پیدا کړي د هغه ورځې نه به د دې په سترګو پردی سړی نه وي لګېدلی. دا تاسو اهل جنتو دپاره چې کومې حورې خدای پیدا کړي دي نو د دې حورو په نظر به پردی سړی نه وي راغلی. اوس نه تاسو دپاره الاټمنټ شوی دی، پردی سړی به په نظر نه وي راغلی. او لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان، د انس و جن لاس قدر بم ورته نه لګېدلی. نو چې د مور نه پیدا او تا به تا دې بل څوک لیدلی نه وي سیوا ستا نه، د هغې خوی به څنګه وي، خصلت به یې څنګه وي، رنگ شان و شوکت به یې څنګه وي. رنگ کأنهن الیاقوت والمرجان، رنگ به د یاقوت او د مرجانو په شانی په صفایه او په ملایمیت کې. خوی به څه لاس په نامه به درته لاس په نامه تا به حرکت نه یې کړی چې دوی به لاس په نامه درته ولاړ. اغلطه به نفس نہیں، شیطان به نہیں، لغزشات شیطانی به نہیں، کمپلیٹ تابعداری به استا. نوکران او خادمان به، غلامان به، دا خپل خزه به دي چرته. علما وایي چې که خزه او سړی دواړه وبخلی شو نو ستا دا خزه به په جنت کې چرته. علما لیکي چې ستا دا خزه به په جنت کې تا سره وي او بیا به د دې ټولو جنتیانو ښځو ستا دا خزه به سردار وي. که یو ښځه داسې مړی چې میړی نه یې کړی، عزیزه دا ښځه به هم په جنت کې چاته واده شي، لکه په جنت کې به اعلان وشي
چې اهل جنت ټول تیار شي. نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده ده په جنت کې به د رسول الله وعده الله دې او خیراتا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده به بیا چا سره کیږي؟ وعده به کیږي د بیبي مریم سره، د عیسی علیه السلام د مور سره. اوس بیبي مریم چونکه وعده شوی نه و او بیا زوی پیدا شو په ډېر لوی تکلیفات او امتحانونو یې سره، نو د لوی تکلیفاتو ته متوجه خزه چې ده هغې له به قیامت کې خوشحالیم خدای لویه نصیب کی چې نکاح به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. تاسو خیال راغی؟ نو عرض میں دا عزیزانو چې جنت کې به وفیه ما تشتهی الانفس، ارغه شی چې ستا نفس غواړي ستاړه د هغې تقاضا کوي. که ته وایې زما ګناه ته کړی شي په جنت کې، نو د ګناه ماده به چې جنت ته ننوځې ماده به در نه وویستی شي او به غورځولی شي. نو جنت کې به د ګناه ماده په انسان کې نه وي، نو چې د ګناه ماده نه وي نو اشتها د ګناه به هم ورته نه کي. د دې وجې نه لفظ حمد الله مختص کړی د خپل ذات د پاره ذکر دی چې په لفظ حمد سره د اوچت حسن تعریف کیږي او اوچت حسن په دې کائنات کې د الله نه سوا د بل چا نشته. او بیا دنیا کې چې څومره حسینان دي دا په حقیقت کې د خدای د حسن جلک دی. نو ستا په نظر چې کم خسته شی خدای راولي او تا په مین کی، نو دا مینتوب په حقیقت کې په خدای مینتوبي دا په بل چا نه